الله الرحمن الرحيم. فضائل المدینہ. باب دے بیان د فضیلت مدینۃ المنورہ. گورے دو کلی په دنیا کی اہم اور اعظم صلاح تسبیح بس کر دیا، ختم نہیں کیا تو پڑھتا نا. اب تو واجب ہو گئے تم پر. ہاں نا پڑھ لیں ذرا صلاح تسبیح کے مشہور اللہ کا پڑھا ماشاء اللہ. دو کلی دی په دنیا کی مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ. پدی کې د علماء محدثین بحث دی چې د دوړو بلادو کې کم یو بلد افضل اور مکرم دی. بعض حضرات وی چې مکۃ المکرمہ افضل ده، د دې وجنا چې پای کې بیت الله شریف دی او ان اول بیت وضع للناس للذي ببکہ مبارکا هدى للعالمین. دیم قول د علماء دا دی چې مدینه منوره چې دا نو دا افضل البلاد دی، د دې وجنا چې په دې کې افضل الخلائق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام فرما دے. بعض علماء دې نسبت سره تطبیق کوي چې د ژوند په تیرولو اعتبار سره مکۃ المکرمه بهتره ده، د دې وجنا چې کې بیت الله دی او دغه طواف کیږي، او د موت په اعتبار سره مدینۃ المنوره بهتر ده ځکه چې دې کې د پیغمبر علی السلام وفات شوی دی او پیغمبر علی السلام پای کې آرام فرما دی. لہذا مدینہ منورہ مرگ په مدینہ کې بهتر دی او ژوند په مکه مکرمه کې بهتر دی. دا قول فیصل دی او دین اعلی قول بتا ته په دنیا کې بل نه ملاوي. پاتې شو فضیلت بقعی په لحاظ سره نو په دې باندې جمهور امت اسلامیه اتفاق دی، چونکه پیغمبر علیہ السلام افضل الخلائق دی. نو لہذا هغه خطه د مدینه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد اطهر سره متصل دا پیوست ده، نو هغه زمکه چې دا هغه د مکې نه پرېږي دا چې د عرش معلا نه هم بهتر ده. د دې وجنا چې مکه دا کې عرش دی، لوح دی، کې قلم دی، دا ټول مخلوق دی او په مخلوق کې افضل الخلائق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو لہذا د مدینه منورې هغه بقعه هغه حصہ چې هغه اتصال جسد اطهر د پیغمبر صاحب سره دی دا د ټول دنیا نه افضل دی. او دې لپاره شبلی وی ادب گاهست زیر آسما از عرش نازک تر نفس گم کرد میں آیت جنید و با یزید اینجا. ادب گاہست زیر آسما از عرش نازک تر نفس گم کرد میں آیت جنید و با یزید اینجا. دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په نسبت سره هغه بقعه افضل ده او رسو تاسو ویل شي چې مدینه افضل ده، نو معنا هغه بقعه افضل ده. د دې وجنا چې افضل الرسل وافضل الخلق بعد الانبیاء صدیق اکبر عمر التل پراته دي، نبی علیہ السلام الته دي. نو دې لحاظ سره هغه بقعه د ټولو بقاونا افضل، هغه مختصر دی. او نور کلی طور سره مکۃ المکرمه افضل د مدینه منوره. مثلا شو او بیا عمدۃ القاری د مدینه منوره ګڼ نمونه لیکلي دي، طابا او طیبه او جبابره او محبوبه عاصمه
کاسره خوشو کنا دا ګڼ نمونه عمدۃ القاری لیکلی دي فضائل المدینه احب خوشو کنا غسنګ وای احب ذل جداری و ذل جداری وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وقبل ذل جداری و ذل جداری ونشو کنا ان مدینہ افضل اللہ خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم خاکی دری رسول کا سرما لگائیں ہم باب حرم المدینہ جی قربان شکر گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المدینہ تو حرم مدینہ چدا حرم دے من قضا الى قضا دا قضا نہ قضا پوری اس گورا قضا نہ قضا پوری یو جبل عیر دے یو جبل ثور دے کلچی مشکات تا سوائے نو التکی تدیبان لوی بحث کر دے او دلتم محدثینو بحث کر دے جبل عیر خو مکہ کی دا مدینہ کی شتا دے جبل عیر خو جبل ثور شتے کی نشتا دے تو بعض حضرات ہوئی چی دا ثور چکم دے نو دا مکی غر دے جبل ثور چکم کے نبی علیہ السلام درے رضی پاتشو او مقصد دا دے چی مدینہ کی جبل عیر شتے ثور نشتا دے نو معنی دا چی دا مسجد نبینا فدمرا مفازات کی حرم مدینہ دے لکه د مکینا چې جبل ثور سمره لري نو دمره حد د مکی چې کوم دی مکینا ثور جبل ثور پورې چې سمره مقدار مسافت ده مسجد نبی علیہ السلام نه دمره مسافت باندې د مدینه حرم ده او جبل ثور په مدینه کې نشته الحمدللہ طالب جانا ما سار د مولانا زکریا رحمه الله تقریر کړه هغه وی چې جبل ثور په مدینه کې شته ده الله که خلق وی ایدا سلسویل ده لکه خلق وی شته ده ما په خپل دا زموږ د دې کلی ډیر حجان مرګري گواهان دي وا کافی رجستر ما څخه شته موږ له یو معلم نما معلومات کو چې دا غر کم دی دا غر کم دی هغه و چې دا هغه جبل چې کم دی دا جبل عیر دی نما دل ته بلغر یاغه جبل جن دی ما بلغر یاغه جبل ثور دی بدل مدینه کې جبل ثور شته او دا عیر دی هغه ثور دی نو ټیک شو نو زوم دې خبرې دغه چې مام معلم نه تپوس کړو او رغیم راته ویل چې جبل عیر مشته هغه مشهور دی او جبل ثور مشته ساخال ورته نو او دارنګ باز کتابونو کې لیکل دي باقاعده چې د مدینې نه چاپیرا جبل عیر او جبل ثور شته دی لہذا حرم د مدینې من عیر الی ثور دی خودلته دا قضا ولی لیکل دي حدیث کې راغی الحرم من قضا الی قضا وې دې لپاره چې دا جبل عیر خو متحقق خود جبل ثور په باره کې چې کوم دې کنا پورا تحقیق نو ځکه قضا وي لا یقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ګوره بوټي به نشي غسوله او الته بدعات نه کوي بدعت به نه کوي اوس دې کې بعض چې لکه حرم د مکی او د مدینه یو دی لکه څنګه چې حرم مکه کې بوټي غسل منع دي نو مدینه کوم دغه څه منع دي نو آیا الته کوم جنایت واجبېږي دلته دغه جنایت واجبېږي محدثین وی احناف وی چې حرم مکه او مدینه دا جدا دي حرم مکه چې کوم دی هغه زی جنایت او زی زمان دی او حرم مدینه چې دی نو دا زی جنایت او زی زمان نه دی البته که کوم روایت کې راځي نغله کوم ورته سوی ناغي په تور باندې او احناف تحقیق دار چې دا
مدینی دا حرم چې دی صرف دا حرم مدینی د ډول ډال او د زینت د بقا په خاطر پیغمبر اسلام دا فرمایل دي چې لا یوزد شجرها انو د دې حکم په منځلې د حکم حرم مکه نه دی دا تاقید د حنفیانو دی او باقی ائمه ثلاثه هغه دوه حرمین دي اوسم چونکه ظاهر دار دي نو چې الته مدینه ته دي مدینه کې دي نو لار بلی کلی مسجد نبی چرته لیکلی مسجد النبی او کله طریقو حرم یعنی حرم مدینه او بازار کې جان تاسو کې مسجد ته مدینه ته یعنی حرم دلار کوم نه ته جمعات لار نو اوسم دی تحقیق دار حرم مکه کا حرم المدینه حرم مدینه کا حرم مکه الا عند الاحناف من احدث فی حدثا چاچ پیدا ک په دې مدینه کې بدعت فعلی لعنت الله والملائکه والناس اجمعین معلوم شو چې دا بدعت ګناه کبیره ده او په دې اعتبار سره مبتدی باندې د لعنت وینا شوی دا جی دا حدیث تاسو مخ کې ویل دي نبی علیہ السلام راغی مدینه ته او حکم وکړ په جوړول د جمعات نو فقالو فرمایا بني النجار اے بنو نجار سامنون ای واچوي په ما باندې قیمت واچوي ما ته قیمت خپل زمکی یو سامنونی خرج کړي په ما باندې دا بقا په پیسو سره جمعه جوړم فقالو بنو نجار وی نات لعنت بسمنو الا الى الله موږ دې واز دنیا کې نه غواړو الله نه غواړو معنا الله پر رضا وقف کو فامر بقبول المشرکین حکم وکړه په قبور د مشرکین فانو بشات نغا سشو اونړول شو ثم بالخارب بیا حکم وکړه پس هغه بنجراتو په کندراتو باندې بنجر کندر زمکا فسویت نغا برابر کړ شو وبالنخل فقطع او په حکم وکړه په اونو د کجرو ناغوس کړ شوی نو فصف النخل قبلة المسجد نو درو قطار د کجرو په طرف دا قبله دیوار ټول د اونو جوړ اوس دې ځنه احناف وی فقطعت النخل کجوري غوسه کړ شوی نو معلومه شو چې دا حرم د مدینه که حرم المکه نه ده او چې کوم وی چې دا حرم مدینه که حرم مکه ده نو معنا دا هغه ونی وی چې تا نالي کړي امغه ویلو چې مکه کې کومه اونې انسانانو نالي کړي نو غسول شي کټکول شي ارزو کول شي قربان وفي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبول عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابة المدينه على لسان قال حرم ما بين لابتي المدينه یعنی حرام کړی شوی دی په مابین د هغه دو لارو د مدینه یا هغه دو کارجن زمکه د مدینه علی لسانی پر جبه زما باندې نبی علیہ السلام وی قال دی و اوتی النبی صلی الله علیه وسلم بنو حارثه حضرت بنو حارثه رال فقال حضرت اراکم یا بني حارثه قد خرجت من الحرم وینم تاسو له بنو حارثه چې تاسو آباده د حرم مکه مدینه نو وخت کلی مان دوی خو ګوره دا حرم مدینه دی مثلا د دې ځان کوټي دلته جوړ کړي ولکه زه تاسو ګورم چې تاسو د حرم مدینه نه بار وته نو معلومیږي چې ويطلق على المدینه الحرم من الحديث تشوا ثم التفت بیا حضرت دا سو قتل حدود د حرم مدینه فقال بل انتم فيه بل اضرابي نه بلکہ تاسو داخل حرم یہ مسئلہ شو جی وفي قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي عن علي قال ما عندنا شيء الا كتاب الله وهذه صحيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين غائل الى كذا من احدث فيها حدثنا اول المدينه حرم مدینہ حرم دے یا المدینه حرمه مدینہ محرم کړی شوی دا ما بین عائر الى كذا عائر دعیر نه ده جبل عائر یعنی جبل عیر ٹھیک شو کنا او فرستا شیل کل دی چې جبل عائر دا جبل بالمدینه او یروى بالعیر یعنی جبل عیر الى كذا او الى كذا ترکمه پوری دی نو هاشو ګورا
قال القاضي عیاض وی اکثر روات بخاری وی چې دا عیر دی یا اعیر دی اور روایت مسلم کی راضی الى سور وهو ايضا جبل بالمدینہ كما حققه القاموس. معلومه شو چې دا جبل سور دا په مدینه کې باقاعده غرش دی. جی من احدث فيها حدثا چې چا پکې بدعت وکړ قرآن او سنت خلاف وکړ او اوا محدثان یا زی ورک چاته بدعتی تا یا او اوا محدثان یا جاری ک پدې کې بدعت کړي شی بدعت فعلی لعنت الله والملائکه والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل. او د صرف معنی صدا او د عدل معنی صدا زم په دې نقطه کې لیکل لیکتا لا يقبل منه صرف یعنی نفل ولا عدل او نه فریضه. عمدۃ القاری لیکل دی قول جمهور بالعکس دی لا يقبل منه صرف یعنی فرض ولا عدل او نه نفل. او ځکه نفل خو فدیه ده کنه دا د فرایض او فدیه ده ځکه چې د فرایضو کې تقصیر وشي نو یکمل بالنوافل دا په منځ فدیشه لا يقبل منه صرف فرض ولا عدل او نوافل. دیو مانکم لا يقبل منه صرف قبل دین شي دغینا اس قسم عبادت ولا عدل ندیت فدیه بدعتنا اعمال قبلیږي او نه فدیه. درېمه ترجمه لا يقبل منه صرف توبه د بدعتنا قبلیږي ولا عدل او نه فدیه ورکول شي د اعمال په ځای او نه توبه قبلیږي. لکه بل حدیث کې راځي الله د مبتدی د توبې قبول نه انکار کوي ځکه چې دا مبتدی ظالم چې دی د خپل اعمال ته ګناه نه وي بدعت ته ګناه نه وي. ذمۃ المسلمین واحده ذمہ د عهد مسلمانانو یو دی سمانه شو مسلمانانو عهد یو دی الګه کې نارینه چاله امن ورکی او دغه په زنانه پابندي کی او کې زنانه په عهد ورکی نو رجال به پابندي کی کې مشران عهد ورکی نو صغار به پابندي کی او کې صغار عهد ورکی نو کبار به پابندي کی. فمن اکفر مسلمان هغه چا چې ما تکړه ذمہ د مسلمان یعنی وعده افعل لعنت الله والملائکه والناس اجمعین لا يقبل من صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بیاس کخا د تولا او د من مراتن غلام دی ومن هغه غلام تولى قوما چې مالکی په ځان باندې بل قوم یو معنی شوخه تکه یو غلام استاد ورغه خپل ځان شبیر احمد ته منسوب کی چې زه د دې غلامه ما دا تولا شو. دیو معنی دا د ومن تولا قوما هر غلام چې دوستیو کی یو قوم سره بغیر اذن د خپل موالیونه دغه چې موالی خو مولا دی عادی مشر امیر دی نو بغیر اذن موالیه فعلی لعنت الله والملائکه والناس اجمعین لا يقبل من صرف ولا عدل. قال ابو عبد الله امام بخاری عدل فداء عدل پمان دی فدیه دا بس چلو مخیرا. باب فضل المدینه باب دی بیان د فضیلت مدینه وانها او دا مدینه چې دا تنفی الناس الک شری چالرا اشرار الناس لرا شرار الناس ناس ګره مطلق نه دی ښا ناس شری مقید دی وتنفی شری الناس ناکار خلق لرا لکه استاشی لیکل دی اشرار ناکار خلق شری. مدینه منوری په یو چوک کې دا حدیث شته دا ما کتل لري الته بورډ باندې لګیدل لري او تنفی الناس معنی دا چې هلکه په مدینه کې منافق وخت نشي تیرولې چې مسلمانینو دې خوشاليږي آی وجه صدا علماء کرام وجه صدا زکه چې مکه کې خود عقیده مسله ده او عقیده خفیده پټه ده او مدینه کې د اعمال مسلې دي او اعمالو کې منافق ټینګي دي نشي زکه چې منافق خداوي منافق کذاب وي منافق سوي کذاب وي خداوي سوي خائن وي
جروي تیجو کنا دا خبرې خو چونکې اعمال سره تعلق دی اعمال خو ظهور پذیر وي دې نشي پاتې کېده بل د مدینه د زمکی ماشاءالله کشش داده چې بدعتیال ته وخت نشي تیرولې امرتو امرتو حضرت تا امر وشو یعنی اجازت د سشي ور کړې شو د هجرت صحابه کرامو ته چې ماته د هجرت حکم شوی دی بقريه په یو لوی کلی تاكل القرى چې خریبا کلو لرا اصل د تاكل القرى لفظي معنی خوړل دي خدلته مراد ظاهري نه تاكل القرى تغلب القرى ذکر د عقل دی او مراد نه غلبه ده یو داسې کلی چې غالب به پټول کلو باندې چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته هجرت وکړه نو د مدینې نه ټول فتوحات شوي دي حتی کې چې د مکی فتح هم د چته نشوي دا مدینه نشوي دا او تاکل القرى تغلب القرى دا څکلې چې په ټولو کې به غالب کیږي یقولون یثرب اوس ورته خلق یثرب وای او ګوره یثرب ځکوي چې یا وو خسته ترجمه ده چې یثرب چې کومو نو د نوح علی السلام په اولاد کې یو کس او دغه نوم یثرب ارضی لپاره مدینه چې کوم ده نو یثرب ته منسوب ده اول یثرب بانیو المدینه ته هغه د مدینه بانیو نو دې کې اشکال نشته ده د معنی چې یثرب معنی ده تبا تبي پیژنې کنه بخارات تبي ناجورتیا نو چونکی په ټول ارض حجاز کې د طب مرکز دا مدینه وا او دې ته به یثرب وي تر دې اصول حدیث راځي چې دې کې یو نالا د ابو بيدلا ورغه نه به انتهایی بدوی راتلا هغه د بیمارو جړ وا روز حدیث را روان دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی او مدینه ته دعا وکړه انت طابه تپاکی ززمکای طیبتن پاک کړه شوی ته وشوي او بیا دعا وکړه د مدینه هغه تبي چې کوم دی هغه په جحفی مرکز د يهودو باندې اورغول شوی اوس دې کې واسه چلکه مدینه ته یثرب ویل شو کې نشي ویلې د بعضی وی چې ویل شو ځکه قران کې راځي چې یا آل یثرب لا مقام لكم اے یثربانو نشته طاقت ته مقابله تاسو فرجو نو قران کې یثرب راغله دي یثرب ویل شي او جمهور علما وی چې دا چونکی به تور حکایت ته او یثرب نشي ویلې ځکه بر حدیث لیکل دي من قال للمدینه یثرب فليستغفر الله چا کې مدینه ته یثرب وی نو استغفار دیو کی فليستغفر الله نو بهرحال دا د مدینی عزت ته جی تنفی الناس شری خلق لرا یعنی شریران منافقین لرا کما ینفی الکیرو خبص الحدیدی لکا چی شری بٹای د لوهار زنگ د اوسپنی لکا د زنگ آلوده اوسپنه چدا هغه په اور کې کیری زنگ تلیری شي دارنګي مدینه کې چې داخله دن نشي نو مدینه بټای شو او داخله کې اوس پنه شو نو سیاسي زنګونه د انسان نه ورځي او قد راینا بعض خلک داسي چې مدینه ته لار شي کنه نو په خپل اوري یره مکه خزه او مدینه کې سړي حالته به خلکو طواف وکړي مدینه کې سړي اسره مړه مدینه ته دې کې سړي دا پوه چې دل ته دې کې سړي دیکھی سنشته ده ورنه مدینه ته د عشق او د محبت تقاضا ده چې مدینه کې سدي مدینه کې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دې لکه غزالی لیکي کہ تعالی الله پاک نظر در کی ستو ګوره انظر الى بیت الله وانظر الى آیات الله وان كنت في المدینه فانظر الى روضه رسول الله نور تصور احمد بیت الله ته ګوره آیات الله ته ګوره روضه رسول صلی الله علیه وسلم ته ګوره المدینه طابه مدینه چې دا نو دا طابه ده
او طابتن اصل کې د طیبتن نه ده ټیک دا پاک کړی شوی پاکیزه زیده او دا یو نوم شو د اسماء د مدینې نه قربان منګه نږدې شو اشرفنا نږدې شو مدینې ته فقال هذه طابه هغه پاک از مکه ده هغه پاک کړي قسم باب لابته المدینه بیا د مفرد دی باب لابته المدینه دی باب د په بیان دغه دو کارجن زمکو د مدینه ګوره مدینه منورینا چاپیره ګوره اوس نه هغه زمانه کې بخوړو یو د جبل سلی غاړه ته ایو چې اوس باب السلام طرف ته دی اوس کو نشته خاري زمانہ کې او دا کارجن ازمکا وا تور ازمکا وا لکه حجار زید احجار زید چې موږ مخ کې ویلو دغه منځ کې مدینه المنوره وا د معنا د مدینه هغه عزت او اکرام ذکر کوي جی بس حضرت ابی ہریرہ سے فرمائے جو نبی کان یقول ابو ربوی خلقتا لو رأیت الظباء بالمدینہ کہ زوینی انما اسے په مدینہ کې اسے خو بھی نه کنا اب بیزو په شان خسته مخلوق ته ما قتل لے بالکل د بیزو په شان لے او خمزدار سربی وی کال چټه پاردل تدی او په خوا به موږ د په دلارې باندې نو اکثر به دي 60 کې ښکارې دي لو رأیت الظباء بالمدینہ کچری کما ولیدلی صاحب مدینہ کی ترتاو چې سری ما ظهرتها نبه شرم اغیلرا ما ظهرتها نسمانا نبه شرم اغا بس زبور تا گورم خوشحالی گمبا خوشحرم بینا ولی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین لابت حرام دو کارجونز مکو پمینس کی دا بوقا چی دا محترم دا حرام دے نو چی حرام شو ولك لا يوجد شجرها شكنا ولا ينفر صيدها شكنا جی باب دې په بیان د زجر پاغه چا باندې راغبان المدینه چې اعراض کوي د مدینې نه زکه دا راغب الله چې ان راشي نو مراتنا مخ اړولوي او کې باو فاراشي نو مراتنا مینا کولوي نو مان شو راغبان المدینه مزمت تغچا چې مدینه نه مخ اړي او مدینه نه خوخه مدینه نه خوخه بس دې حدیث کې چې کوم د ډیر لانجی جمع کړی دي نو دې لپاره ته په دې حدیث نه پوهیږي انو ما پسې ورورو رواني ان بیا ان شاء الله پوښي رومبای حصہ کې پیغمبر علی السلام فرمایي چې مدینه انتهائی اعلی او بهترین ځای دی لیکن افسوس دی چې بعض خلک په مدینه پریږي دي او خپل رهایشونه به د مدینه نه بار کی لکه څنګه بعض هغه ساکنین د مدینه وو چې دغه خپل آباده شام ته او عراق ته منتقل کړي او څوک ته نو یمن ته لاړل او مدینه دغه څخه پرې خدا حالانکه مدینه کې ور سکون ډیر بهتر او فاتح کېدل بهتر یو معنا کوم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فرمایل تتركون المدینه خطاب دی تاسو به پرېږئ د مدینه علی خیر ما كانت غور هغه حالت چې بدا مدینه آباد به تاسو به پرېږئ دویمانو کوم یتركون المدینه تا اخبار شو پرېږدي بدا خلق مدینه یعنی ستوګنه د مدینه علی خیر ما كانت غورا ادغه حال چې یو کله په یو حال باندې معنا مدینه چې د خ آباد وي خو خلک به پرېږدي او بار بزي اوس مرورا دا سدي لکه بعض خلک مدینه نه لاړ شام ته کنه اصل مرکز خو شام مدینه وا شام ته لاړ عراق ته لاړ کوفه ته لاړ یمن ته لاړ اوسم ډیر خلک داسې دي چې د مدینه دا غټو چې کوم دي مخکنی کنه د دوی د مدینه بار بار پاتې کی او هغه لپاره دا وایي چې لکه مدینه چې کومه ده نو دا چونکه محترمه ده مونږ ګناهونه کوو نو مونږ له چا تدریب احترامي ونشي ازاله خبره ده
یو مسله شو اے اوس بل مانکم لا یخشا الا العوافی بس دې کې توجه کوه لا یخشا الا العوافی لا یخشا نبرازی مدینه تا لا یسکن المدینه نو پاتگی په دې مدینه کې الا العوافی مگر وحشی اوس ګوره توجه کوه بھائی العوافی وحشی دا کلمه دا د آبادی د مدینی سره متعلق دی یا د قرب قیامت نه بیانېږي دغه دوه احتمالات دي عوافی اکثر دلاندې لیکل دي او تمام شروع د بخاری وی لا یخشا نو پاتې کیږي په دې مدینه کې الا العوافی مگر طلبگار د رزق معنی چې چاله د رزق طلب وی راوزان مدینی سره سي دمره آبادی مدینه دا مدح شو اوس د العوافی طالبان د رزق سوق دي یریدو عوافی تیر و سبا او مراد نه دي سری هغه طالبان د رزق د پرندو نه دی او د درندو نه دي پرندي او درندي دي یا څه سری العوافی یریدو عوافی تیر و سبا چغه طالب د رزق دی د پرندون او درندونا نو معنا پرندي او درندي په ټول مدینه ترازی یو دیمه توجی یاد کا قرب قیامت ته اشاره کوم بل معنا د قرب قیامت لا یخشا سمانا خلق و مدینه نا رحلتو کی زیوا لا یخشاها نبا آبادی دا مدینہ نو پاتگی بدی مدینہ کی الا العوافی مگر وحشی سزونا طالب رزق آسری اطویر و سبا درندگان و پرندی دا بطول پا مدینہ کی پاتی کی خلق بطلار شی او دلتا فسراشی پرندی درندی براشی و آخر من یحشر رایانے او آخر آغا سوک چې حشر به کیږي په دې مدینه کې رایان دشمن کی به من مزینتا د مدینه قبیلینا یریدان المدینه تا دیبم د بارنا اراده کې د مدینه ته دراتلو چې مدینه ته لاړ شو دا ګډي ویځي پکې اوسرو درنه مدینه کې اوسرو الله اکبر قامت لغوي کنه غلبات بشي کنه مدینه کې اوسرو یعنی قانی بغنمیما اوازونه بکې دوی پخپلو ګډي بيزو आवाज به یې نه کنا لکه چې بيزي سره کچا ټچا په چکی کنا دا سوازونه بکی فیجدانها وحوشا مان یادکا فیجدانها وحوشا نو وګوري دوی دا مدینه وحوشا ذات وحوشن خاوندا د درندگانو چې دل تراشی نو ټول به درندوی یجدان وحوشن یجدانی ها وبممی مدینه لرا ذات وحوشن زید درندگانو یو یا وجدا برمانکم یجدانها وبممی دوی دی مدینه لرا یعنی یجدانی آل المدینه وبممی دوی آل د مدینه وحوشن وحشی جانور اوسیدون کی د مدینه به جانور وی انسانان به پکینی یجدان اهلها وحوشن تیشوا او دریم معنی دا وحوشن بفتح الواو معنی یجدانی ها وحوشن او با ممیدوی مدینه خالد خلقنا بس یا سمانا طول معنی اللہ حتی اذا بلغا سنیت الوداع تچورسی دا جریان سنیت الوداع دیر ایتا دا سنیت الوداع چکم دا کالتلاری خاک شفا چکم دا مشهور دے التا دا اما قتل دا نو خر علا وجوی ما زیب نسکور اپروزی پخپل مخونو باندی نو تبابشی یفتح الشام فتح بشی شام فیاتی قوم برابشی و قوم یبسونا سمانا نقل انتقال بکی یا نقل کی بدوی شام تا فیتحملونا بی آلیہم نوچت سمانا روان بشدوی پخپل آل سرا ومن اطاهم و آغا چا سرا چوی مرگری شی
الکه چې شام فتح شو نو خلق با مدینه پریږي دي روان بشي شام ته یبسون دې ټیک شموري سبا یعنی یسوقون دوابهم ٹھیک ده یبسون سمانا رواني با پر سوارلې ويتحملون بعاليهم ومن اطاعهم او تابعداران خپل والمدینه خیر لهم او مدینه بدوی لپاره بهتري لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فياتي قوم اجمع تو یمن ها تفتح اليمن یمن وفتشين فياتي قوم الى اخره وتفتح الشام فياتي قوم يبصون سمانا شریبا خپل ډنګر گاڑی ټریلې فتحملون بعليهم ومن اطاعهم والمدینه خیر لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق عراق بفتشي فياتي قوم يبصون فيتحملون بعليهم ومن اطاعهم والمدینه خیر لهم لو كانوا يعلمون جی بابنا الايمان يعرض الى المدينه ګور مولانا صاحب دا مشکات کې تعویل دي ایمان چې کوم دی یارزو الى المدینه دی دایبا راوګردي مدینه ته سبحان الله الکه طالب جانا تشبیه ورکړ د مار سره لکه د مار یو مرکز وی خلق ورته دلته ورته کوډه وی تاسو ته غار وای الکه پوښتنه سورې وای ته خو خبرې نه دي کنه خو د مار کور چې کم دی لکه مار چې د خپل زید او ستوګ نه را بار شي نو که چرته ګرځي را ګرځي اخر بیا دې سوري ته ځي نو معنی دا چې دا دین اسلام چې کوم دی د مدینې نو چت شوی دی نو په دنیا کې به ګرځي را ګرځي نو اخر مدینې ته بیا راشي نو ټول دنیا نو ایمان مدینې ته راټول شي کما یاد کور کله صبر وکا ال ایمان عزت مخزن زوا و شب تکړه خلاص ان الايمان لارض المدینه ایمان اور علم چې ده دا براغون شي مدینه ته ازوګ چې ال ایمان براغون شي مدینه ته کما تارذ الحیه الى جوهرها لکه جرا منډکی مار خپل سوریتا لکه مار چې خپل کډي غار سوریتا پس وته نرا منډکی داس به ایمان او ال ایمان مدینه سره منډکی وار سره وی چې الله مال مدینه کې موت راکې باب اسم من کاد المدینہ باب دې بیان د ګناه داغه چا کادا چې تدبیر کوي کادا چې هیله کوي کادا چې چل کوي لپاره د بیزته د علی مدینہ کم سره چې د علی مدینہ د بیزته تدبیر کوي اراده کوي دای ګناه وسی الکه داسې بشي لکه واور چې په بو کې واچي احمد واور چې بو کې واچي خو بچ پات کی کنه څنګه ویل شي دا چې بدیم ویلی شي جی لا یکید آل مدینه عاد چل او هیلی نکید آل مدینه په مقابله کې یو کس الا ما مگر دی ویلی شي الا انما مگر دی ویلی شي څنګه کما ینما الملح فی الماء لکه چې ویل کیږي مالګه په اوبو کې او دارنګ نور روایتونه مشته ته مسلم مال راکه جلدی اول الا انما فی الماء کما ینما الملح فی الماء لکه چې دا سبحان الله ګورم ما چې 445 راړو نو 442 واوړې دا دې کنه دا 45 الله الله دا ټول حدیثونه چې کوم منغوي نه غدا سي دي ګور مولانا صاحبہ دا روایت دی نبی علیہ السلام فرمایا اللهم بارک لآل مدینہ فی مدهم مخوی ومن اراد اهلها بسوء اتقد من اراد اهلها بسوء عذابه الله کما یذوب الملح فی الماء لکه څنګه مالګه په بو کې ویل کیږي دا څه دی وی دارنګ په روایت کې ډېر روایتونه دي ښا او په روایت کې راځي من اراد علی بسون یرید المدینه عذاب الله کما یذوب الملح فی الماء وبدل بسون ای بدل شرنا او دا ټول روایتونه دي دا ټول روایتونه ډېر ناشنا دي
445 وګورم بیا پکې با بمبار دي مخیدا جی باب دې په بیان د اطعام المدینه اطعام یعنی اصل معنی کې بنگلی د مدینه هغه قلی د مدینه الکه د مدینه هغه اعلی عیسی حضرت آل تراته د مدینه هغه اعلی عیسی ایا د کوټو هغه بلې چوکته کنه اوچتي سي نو خوشاله شو ورته جی حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن شهاب اخبرني عروه قال سمعت اسامه قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم اشرف النبي صلى الله عليه وسلم او خط پیغمبر علیہ السلام علی اتم من اطعام المدینه سمانا هغه یو قلی د قلو د مدینې نه اتم قلا هغه بنگلی قلی چې د غټو نه جوړیږي هغه اعلی سي چې دغه برسي اشرف النبی صلی الله علیه وسلم او خط پیغمبر علیہ السلام علی اتم من اطعام المدینه فقالوا فرمایل هل ترون ما را ایتا سوینه هغه شی چې د ګورم یعنی تاسو نه وینئ انی لارا مواقع الفتن زوینه ما په دې مدینه کورونو کې هغه زید واقع کې دوه فتنو چې کم کم زې کې و فتنه وازی خلال بیوتکم په منځ کورونو تاسو کما واقع القطر په شان د واقع کې دوه قطر یا د قطر کله بین ساز کې دوبو لکه ساز کې دوبو چې کم ذکر ورزيږي او لر نخکاری ما تم د فتنو زیونه اوسناخکاری یعنی الله را تخی آخر شکنا دا امتحانات تم آل مدینه راله حضرت عثمان صاحب شهید شو حضرت عمر صاحب شهید شو او بیا الله کر چراغه مدینه منوره باندې حمله ورشو او تقریبا 1000 زیات زنانی د بدکارۍ په وجه سره حاملی ګرځیدلې دا د فتنو زمانہ وکنا او نور فتنه برازي جی باب لا يدخل الدجال المدینه باب په بیان دي خبرې چې دجال پلیت په مدینه ترانه شي اوسم د مدینه کې یو زید چغیتا دجال وي زینوم دجال دی او هغه ځای کې کالجوم جوړ دی مدینی والوی چې دجال مشنم دقه دی وي دې کالجوم الته جوړ کړل او بالکل هغه ډیر بار دی د مدینه حرم د حدود نه بار دی اخله کوم چې دجال د دې پورې راځي مکه دنه تلی شرات دی او د مدینی په دې لارو کوڅو باندې الله ملائک مقرر کړی سنتریان دا ګندېړک کانیا چې کوم دی دغه اراده کوي چې د مدینه ته دن نشوا خو د مدینی هغه روح او فرشتي ابدی له په 60 وی واپس روانيږي کا ګورا نب داخلي مدینه ته روب د مسجد دجال لا یوم اذن سبت ابواب د دې دروازې دي علا کل باب ملکان هر دروازې به دوه فرشتي وي وبي قال حدثنا وشاب تکرش آسان دي او دې د می ټیم نشته نبی علیہ السلام علی انقاب المدینه پلار د مدینه انقاب د نقب نه دی او نقب خو اصل کې سوري ته وی لار ته وی غار ته وی وانقاب المدینه لار د مدینه فرشتي به نش داخله د مدینه ته اطاعون وبای امراض ولد دجال الدجال مخدا دا وګد حدیث ترمذی کې تاسویل بخاری کې براشي فکان فيما حدثنا بي نو بیان د پیغمبر هغه چې موږ ته نقل کړو په واقع ده په سلسله د حدیث ان قال یات الدجال رابچ دجال او محرم علیه او حال دا حرام کړی شی په دې دجال ان يدخل نقاب المدینه چې د نشي لاو د مدینه ته ينزل بعض الصباح دیبرا کوزیگی بعضی خورنا کزم کتا الصباح خورنا کزم کا تیشو کنا اللتی بالمدینتی چپ مدینہ کدا فیخرج الی یوم ازن رجلنا ترابشی پا دغا وقت دی سخی او سڑے لاندر کیا حضر سیب دے قسطلانی ہوئی فدا خود دیبان سند نشتر ہے وهو خیر الناس او من خیر الناس
فيقولون دیبوی اشهد انک الدجال تدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دجال چې موږ ته حدیث بیان کړو ستاسو مبارک پیغمبر علیہ السلام حدیث او خپل حدیث نو کته و چې نقطه کې حضرت سے لیکل دي نو حضرت علیہ السلام نبی علیہ السلام سره غلط ملاقات شوی دي ملاقات ثابت نه دي حدیث ته نویل دي ثابت نه دي ويقول الدجال نو دجال بورتي اريت خبر راکا ان قتلت هذا کزدا سره مړکم ثم ایتو بیا ژوند دیکم حتی شکونه فی الامر زما په بار کې بشک کوي دیو د خودی توپ داو کی کنه سره مړکم بیا ژوند دیکم بیا هم ترددي فلا ٹھیک شو کنه فیقولون لا بشک بنکو فیقتل دیو مړکی ثم یحیی بیا به ژوند دیکی فیقول حين یحیی نو بوئی دا انسان چې سوا کې ژوند دی کی دا دجال دی سړی لرا والله زما پر رب قسمی ما كنت قط اشد بصیرة مني اليوم نمز هرگز زیات علم لرونکې په دجال یستا باندې مني د علم زمانہ په هارستا اليوم نن سمانه شوا تا کو زمانو علم پوخ ما خوی چې دجال برازي حضرت سے ویلو او ته دجال بدا صفاتونه خدا سره چې د مرګ ژوندې دک دا ستاسو د دجالیت لوی نه خدا زما علم دې پزان من خط لک ماشاء الله فیقول الدجال اقتلوا نو اراده بو کې دجال چې مړ کوما معنی یا فیقول اشاره ده اراده نو فلا يسلط علیه نو قدرت باندې دجال لري ور نه کړی شي په وجلو دې ور انسان اخره ليس من بلد نشت یو کله الا سيطؤه الدجال مگر پای مال کوي به دجال یعنی قدمونه به دې په دجال هر کلی ته به دجال زی الا مکه والمدینه مکی مدینه ته بنزي ولی ليس من نقابها نبیدا لارو د مدینه نه نقب یو سوره یو لار الا علیه الملائکه مگر پای به فرشتي وي صافینا قطار په قطار صف تړون کی یا رسونا د مدینه به حفاظت کی ثم ترجف المدینه بیالها بیا بوړقی کی مدینه په آل سرا صلاح رجفات درې زلزلې فیخرج الله كل کافر ومنافق الکه چې قیامت قریب شي په مدینه باندې با زلزلې راشي یو راشي دو راشي درې راشي نو چې سمرا دلګان منافقین دنوي رابطول او تختی مدینه با صفا ستر خلق کې پاتې شي سبحان الله باب المدینه تنفي الخبث المدینه تنفي الخبث مدینه چې دا لرکی د انسان نه زنګ سبحان الله دا د انسان نه زنګ لرکی یا معنی شو تنفي الخبث لرکی زنګ آلو دولرا چې منافق شو لرکی زنګ آلو دولرا جی قال حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الاسلام فجاء من الغد حضرت پلا سے بیعت کر فجاء من الغد محموما راغه برزي نا جوړ کړی شوی برز راغه تبوا سخ بخاری فقال دې عقلني معنا بیعت واپس کا عقلني قالی نه ده کنه واپس کدرانه بیعت ز بیعت پرېګدم فابا ثلاث مرات نبی علیہ السلام نے بیعت کے مسلمان ہوا آگے بھی نہیں فقال حضرت المدینہ کالکیر مدینہ چدا نو دا پشان دا بنائے دا دلوار بنائے دا تنفی خابثها دالر کئی اغزن آلودہ خلق لرا وتنصع طیبها او پاک ساتی پاک لرا نو پاک لرا پاک ساتی او دلتوی مانا وتنصع او آباد ساتی پاک لرا آبادی دے کے پاک لرا گندیڑا کلا اباسی او پاکلا پاس آبادی نو دا سی بوئی کنا گندیڑا کلا را اباسی او پاکلا نن باسی یعنی در نرازی کنا یار آبادی گی خوب دے کم کنے وقت دا شابہ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رجع الناس من الصحابي هغه ذکر تاسو آل عمران کې ویل دي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 1000 کسان تقریبا لاړ او بیا چې د رئیس المنافقین تقریر وکړ 300 واپس شو مسلمان 700 پاتې شو آیت اشاره ده وای لما خرج النبي صلی الله علیه وسلم رجع ناس من اصحابه واپس رال یو ډله مرګورنا چې ابن سلول دغه پارٹی وا فقال الفرقه یو ډله وی نقتلهم من چې مدینه ته لاړو نو وجنو بدوی درا وقال فرقه لا نقتلهم وجنو نو کلمه وی فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين سوشل سدیتا سلرا چې شیطانو په بار د قتال د منافقینو فئتين دوډلې وقال النبي صلی الله علیه وسلم ان تنفر الرجال بشکا دا مدینه چې دا شړی ناپاکولرا کما تنفر نار خبث الحديد جی بابن چې کوم دغه نه د دې څه مطلب دی اوس بعضی دا باب بلا عنوان دی امام بخاری وی زد مدینی طالبان دیده که باب راو باسا نتبع باب حب النبی المدینہ تا باب بیان حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تا باب دے پا بیان دا محبت تا پیغمبر علیہ السلام مدینی تا مدینی سا دے حضرت دیر محبتو شابہ کن اخبار سا اخلاصوان اے اللہ ورک مدینه راځي فما جالت بمکه دوچن اغمال دوچن اغابادی چتا مکه لور کړی د منل برکات او کچره دا ګوري نعیم الله ٹھیک ده کنه کچره دا ګوري نعیم الله چې د مدینه له الله د مکه نه زیفه ور کړی دي اوس ټیکټو کا او لاړ چې مدینه ته وځو کنه نو د مدینه بازارونه د مکه نه څو چند اوچتي او حجان چې څومره چا وتویلی ني خو چې څومره حجان زی نو دوی سوداګر ټول په مدینه کې او د بیا د مدینه سړکونو ته وګوره نو هغه څه ناشنا دي بنگلو ته وګوره نو هغه ناشنا دي او چې مدینه کې ګرځي خو خو باغچو ته وګوره نو هغه ناشنا دي نو د مدینه هغه درو دیوار بدلته وي چې دا د محمد علی السلام هغه مقبوله دعا ده چې زیفه ما اوتی المکه دوچن دی دوچن هر شی دوچن دی جی کله چې وصفه نو واپس راغې په نظر اله جدرات المدینه شوبه قتل دیوان مدینه تا او زاراهلتو نو پوند به ورکړه خپل سوار لیلا یعنی او به زړه لولا وان کان لا دابت حرک من حب مخت ذکر شاب کنا باب کراهیت النبی باب د بیان د بد غنلو د پیغمبر علی السلام ان تعر المدینه چې سمانه خالق رشی مدینه حضرت مدینه نا مدینه خالقول نه منع کړي وا الکه مدینه کې اوسه د مدینه نه کډي مکه لا اکبر چلو قال حدثنا ابن سلام اخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن انس قال اراد بنو سلمة اراده وکړه بنو سلمہ مساجد کې ویلي ان يتحول الى قرب المسجد اے جرا برا منتقل شي قرب د مسجد تک کونه لګلیرو او حال ته ورته راوي چې دغه کې زازه خالی شي دي پراټونه نو دلته وزانه کورونه جوړ کو چې مسجد نبی صلی الله علیه وسلم ته نږدې شو وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم طور المدینه چې خالی کړي شي مدینه وقال یا بني سلمہ اے بنو سلمہ الا تحتسبون آیت طلب د ثواب نه کوي تاسو آثارکم د خپل قدمونو فقامون یلتفات شو شابه نو باب شو کنه ټیک شو منډه کا بس خفا نشخا تو سبق کې دزي مزيوي خان سے باب سبق نه بیا سیر زندگی زمونږه اوس ګوره مولانا صاحب مخکې ما درته چې باب بلا عنوان دی پای کې حب المدینه ذکرو اوس دلته راغی محبت مدینه سره بابن یعنی باب بلا عنوان دی
ہوتا تو چه نعیم الله اے نعیم الله دلتا عنوان جوړ کا تو بابو فضیلت المدینہ خوش کنا بابو برکت المدینہ دیشو کنا بابو ثواب المدینہ مدینہ ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما بین بیتی و منبری فمن ذکور د منبر زما روضۃ من ریاض الجنہ لو یا باغی شدد باغات د جنتنا او ومنبری علی حوضی او زما منبر زما په حوض دے اس مطلب څه شو حدیث قد مر کنا میراب نواخلی ما بین بیتی دا شابه دا کور دے او دا د حضرت سے منبر دے د دې په منځ کې دا حصہ دا روضۃ من ریاض الجنہ دا د جنت ټوکړه ده یا خو واقعي د جنت نه راغلي د دلته ده الله اکبر یا مانت قیامت پرز به دغه ټوکړه مکمله پورته کړی شي او جنت کې بکی خودش دمانی شوي یا دلته کې چاته عبادت توفیق ملاو شو پاکیدی صحیح سره هغه دا څه پوهه چې جنت کې ناست او ما دې قالین دمه ټوکړه ما څه غشته زو بیا تاسو ته خو میوره ده دا حدیث تعویل ده خان مصبح في آله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي اصفروا وجريروا وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدوني شامة وتطويل اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالها او صحیح کد امراضنا خالی کا منگ دے پارا او لرکا منتقل کد یتب الى الجحفہ دا یهودیان یان مرکز تا قالت وقدمنا المدينة وهي أوباء عبد الله قالت فكان برهان أوباء دا زيد وبائی امراض دے عبد الله قالت فكان برهان يجري نحلا يعني نحلا لا تقل فكان برهان يجري نجلا یعنی مان آجنا وګوره برهان چې کوم دې کنه باب السلام سره هغه زه اوس خو نشته خاري وخت دي ځکه به دا خور پیدا پوجا کنا آئے وقت دا وبا بیدی دوی بطخان چو یجری نجلن دے جاریو پا وبائی ابو باندے یعنی ما ان آجنن دا سی ابو چگا رنگ او بوین بدترین امراض و بیمارے رکا مدینین چاپیرا دا سی ولی بیدی چگا دا بیمارون ڈکی وی او چه پیغمبر اسلام راغی دعاګانې وکړي نو مدینه صفا ستر شو او د صحت مرکز شو د ایمان مرکز شو سبحان الله قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر قال اللهم ارزقني شهادة عمر سے بھی اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك اللهم الله ارزقنی شهادتن فی سبیلک نصیب میں کا شهادت پلا رستا باندې وجعل موتی فی بلد رسولک او وګرځه زما مرګ په کلی د پیغمبر خپل معلومه شو چې دا دعا جایز ده چې د موت د شهادت واړي یا په د اعلی مرکز کې ته موت واړي وجعل موتی فی بلد رسولک او شکانا خلقوی چې کله عمر سے دا دعا وختا خلق حیران شو دی باندې وسو جرأت کوي شپږشتم د ذوالحجه ابو لؤلؤ غلام د مغیره ابن شعبہ اگر هغه په سار موزیکاو په دې تشی کې د حنجر گزارې وکړ او دې دغه نه زخمی شو څلو ورځې دې په دې زخمونو کې او یک محرم باندې دې ته جام شهادت نصیب شو. قال ابن زرعان عن روح بن القاسم عن زيد بن اسلم عن امه عن حفصه بنت عمر قال سمعت ان عمر نحوه وقال هشام عن زيد بن اسلم عن ابيه عن حفصه سمعت عمر قال
ابو عبد الله كذا قال روح عن امه بسم الله الرحمن الرحيم. ګوره دلته کې علماو براعت الاحتتام باندې لیکل دي والموت فی بلد رسولک. په موت سره د انسان زندگی ختمي کنه نو بس په دغه حدیث باندې کتاب الحج ختم شو. بسم الله.